الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس محترم حاضرینو رونو او خویندو نن ډیره د خوشحالۍ موقع ده چې زمونږه کرویره ورته ووایم که خورزه ورته ووایم که د تنظیم امیره ورته ووایم د هغوی د مشکات شریف او د قرآن کریم اختتام د مشکات شریف اختتام مفتی صاحب وکړ او د قرآن کریم اخیری صورت هغه زوامه الله دې موږ له توفیق راکړي چې موږ د قرآن او د سنت خدمت وکړو او په دې خدمت د دنیا نه لاړ شو انسانان بغیر د انبیاء علیهم السلام نه ټول انسانان چې دي د هغوی نه ګناهونه هم کېږي هغوی د نیکۍ کارونه هم کوي صرف انبیاء علیهم السلام وو چې د هغوی نه ګناه نه کېده هغوی بالکل پاک وو او کامیاب هغه انسان دی چې د هغه نه یو ګناه وشي او د هغې د الله نه معافي وغواړي او بیا نه کوي او کامیاب هغه انسان دی چې هغه د نیکۍ کارونه هم کوي نو په هغه نیکۍ په کارونو باندې الله د هغه ګناهونه کموي او معاف کوي ان الحسنات یذهبن السیئات د نیکای کارونو کې لوی د نیکای کار دا دی چې کلام الله د الله کتاب د هغې سره بنده تعلق ساتي د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې احادیث هغې سره تعلق ساتي نو چې د هغې سره تعلق ساتي هغه وایي هغه زده کوي هغه اوري د هغې د وجې نه د ډېرو ګناهونو او جرمونو نه انسانان بچ کېږي او د نیکۍ طرف ته راځي دا د الله کرم دی د الله احسان دی زموږ په دې کلي خصوصا چې په دې کې د قرآن کریم خدمت هم کېږي د احادیثو خدمت هم کېږي ځای په ځای باندې کورونو کې مدرسې دي د کلي د زنانو دپاره جماعتونو کې مدرسې دي د کلي د هلکانو دپاره هغوی قرآن او سنت زده کوي الله دې همیشه دا کلی په دې باندې آباد لري نن هم په دې ځای کې د قرآن او د سنت خدمت کې په دې کې مال هم دعوت راکړی و ام امان له هم دعوت ورکړی و هغوی بیمار وو او هغوی ته پته ده زمونږه ریری ته پته ده چې هغوی ته د خپل تکلیف و نو هغوی د دې وجې نه حاضري ونه کړه زه د هغوی په ځای هم راغلی او په خپل ځای باندې هم راغلی دویم دا
چې په دې کلي کې خو ډېرې زنانه د قرآن کریم خدمت کوي. زمونږه د دې ځای زنانه چې کومه ده زمونږه امیره، نو هغه ډېر په اخلاص باندې او یوازې هغه نه، د هغې ټوله کورنۍ که د هغې وروڼه دي، که والد صاحب دی، که نور دي، نو هغوی د قرآن سره مینه ساتي، محبت ساتي او د قرآن والو سره که طلبا دي او که طالبات دي نو د هغې خدمت کوي. الله دې دا کور همیشه دپاره په دین باندې آباد لري او الله دې په دې کور کې ډېر برکتونه واچوي. د آخري صورت سوره والناس په دې کې الله خپل 3 صفتونه بیانوي: یو رب، دویم الہ، دریم ملک. رب یعنی هغه ذات چې هغه تربیت کوي، هغه پالنه کوي. ملک یعنی هغه ذات چې هغه اختیارمند دی او اختیارات یې چاله نه دي ورکړي. قیامت کې به ووایي لمن الملک اليوم، نو به ویلی شي لله الواحد القهار. نن اختیار د چا دی؟ چې داسې ورځ ده چې په هغې کې انبیا، په هغې کې بادشاهان، په هغې کې علما، په هغې کې لوی لوی خلک، په هغې کې غریبانان، هغه ټول یو ځای ولاړ دي او بیا هم د الله نه اختیار نشي اخیستی. نو به ویلی شي لمن الملک اليوم، اعلان به وشي لله الواحد القهار. اختیار او واک هغه نن د الله دی، څنګه چې مخکې د الله او آینده د الله دی. نن هم که ټول را جمع شوي خو د الله نه اختیارات نشي اخیستی. او دریم صفت ذکر کوي الہ. الہ ذات ته وایي چې هغه حاجتونه سر کوي، حاجتونه پوره کوي. کلمه کې هم موږ وایو لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله معنا دا چې حاجت سر کول والا، حاجت پورا کول والا بغیر د الله نه بل څوک نشته. نو الہ او حاجت سر کول والا یو الله دی. زمونږ په دې ملک کې چا د الله د ربوبیت نه انکار کړو، چا د الله د اختیار نه انکار کړو، چا د الله د الوهیت نه انکار کړو. دا پته نه لګي دا الګ به پیدا شو، وی به دې وګورې مړیږي خو غوږ والا سورې کوي او د بابا په نوم پکې بالای واچوي، که دا نه نو دی به مړ شي. نو په بابا به ساته او رب یې بابا ګڼلی او الله ته نه یېرو، ملک او واکدار ته نه یېرو. نو اختیارمند او واکدار بل څوک ګرځولی و. په هر یو کلي کې ځان له الہ د هر څه مالک د هر څه و. څوک د بادو ذمه دار و، څوک د سرخوږي و، څوک د زیړي و، څوک د تبې و. او الہ هم بغیر د الله نه بل څوک ګرځولی و. چا یو حاجت روا ګرځولی و، چا بل. په چا به تکلیف راغی نو هغه به ویل لویه ځوانه په نیکۍ را مدد شي. په چا به تکلیف راغی نو هغه به وي پیره بابا په نیکۍ را مدد شي او الله ته نه هېر شوی و. دا الله کرم و، دا الله مهرباني وه. شیخ القرآن الله دې پې رحمتونه ولیږي، دا کلی په توحید باندې منور که، بلکې دا کلی نه دنیا یې په توحید باندې منوره کړه او توحید د دنیا ګوټ ګوټ ته ورسېده. چا چې خلاف کو نو هغوی هم نن دا مسلې منلي دي، اگر که ځان ته پنجپیریان نه وایي، خو عملي طور هغوی پنجپیریان شوي دي. شرکیات ختم شو، بدعات ختم شو، هغه هندوانو هغه رسمونه او رواجونه ختم شو. نو دا د الله احسان و. کله چې الله دا مسله ذکر کوي چې الہ او حاجت روا یو الله دی او بغیر د الله نه بل الہ او بل حاجت روا نشته. شلمه سپاره کې الله په دې باندې دلایل وایي، مثالونه وایي چې الہ او حاجت سرکول والا بغیر د الله نه بل څوک نشته. الہ او حاجت روا یو الله دی. نو چې کله دلایل ذکر کی نو الله وایي الہ مع الله، بل الہ سره د الله نشته. الہ او حاجت روا یو الله دی. نو الله فرمایي
أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها إله مع الله څوک دی هغه ذات چې پیدا کړي دي اسمانونه او ځمکې او رالیږي د بره نه باران نو زرغونه ومونږه په دې باندې باغچې تر تازه ما كان لكم أن تنبتوا شجرها تاسو لا اختیار نشته چې اوس ونه زرغونه کوي اله مع الله نو اشته بل اله سره د الله نه شته بل حاجت پورا کولو والا سره د الله نه بل هم قوم یعدلون بلکې دا یو قوم دی د الله سره نور برابري نو بیا وایي امن جعل الارض څوک دی هغه ذات چې ګرځولې د ځمکه قرارن برقراره وجعل خلالها انهارا ګرځولې دي په میاند دي کې ولې روانې دي پنځیر ته وګوره نو جزیره ده یو طرف ته بدرای تاو شوی ده او بل طرف ته نیر تاو شوی دی او په میانس کې کلی دی کلی ته چې څوک راځي اول په اوبو تېرېږي که د دې طرف ځي نو په بدرای راځي او که د ګډي طرف نه راځي نو په نیر راځي پاکې الله راولي نو اوبه یې پیدا کړي او ولې روانې کړي دي وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا دې له غرونه پیدا کړي دي او په میاند دریابونو کې پردې راوستي دي اله مع الله نو اشته بل اله سره د الله نه بل اکثرهم لا يعلمون بلکې اکثر دوی نه پوهېږي په قرآن نه پوهېږي په دلایلو باندې نو دا الله بیا بیا ذکر کوي په دې یو مخکې 15 ځله ذکر کوي اله مع الله اله مع الله اشته بل اله سره د الله نه یو الله د چا حاجتونه سر کوي نو دا درې صفتونه د الله ذکر کړل چې په الله پناه غواړه د شیطان نه ځکه دی خو به د ګناهونو ته لمسوي دی به در باندې ګناهونه کوي او انسان بغیر د انبیاء علیهم السلام نه د ګناه نه بچ کېدی نشي هغه څوک بچ کېږي چې الله پرې رحم وکړي سوره یوسف کې هم ذکر کوي ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي نفس هغه حکم کوونکی دی په بدای باندې الا ما رحم مگر هغه څوک چې الله پرې رحم وکړي نو هغه بچ شي نو الله سره پناه غواړه د شیطان نه چې تا ګناهونو ته ونه لمسوي ګناه ته دې بونځي چونکې قرآن ختموي نو په قرآن کریم کې تا ته دوست هم ښایي او دشمن هم ښایي دوست الله وګرځو چې په تا یې احسانونه کړي دي هغه د رب دی هغه د مالک دی هغه د اله دی او دشمن شیطان دی نو د هغه نه ځان بچ کا دوست ځان نږدې کا نو د دشمن نه به بچ شي نو الله وایي قل اعوذ برب الناس زما پیغمبر او آیا پناه غواړم په رب د خلکو باندې ملک الناس واقدار د خلکو اله الناس حاجت روا د خلکو چا نه پناه غواړم من شر الوسواس الخناس د شر د وسوسې اچونکي پټنا چا پټ راځي او بیا بیا راځي او وسوسې اچوي ښکاره دشمن چې د هغه نه سړی ځان ساتلی شي او چې پټ راځي د هغه نه ځان ساتل بیا ډېر ګران شي الذي يوسوس في صدور الناس هغه چې وسوسې اچوي په سینو د خلکو کې من الجنة والناس کاغه د پیریانو نه یو که د بندګانو نه ځکه شیطانان دوه قسمه دي یو هغه چې د خاورې نه پیدا دي انسانانو کې
او دویم هغه دي چې د اوره پیدا دي. دا دواړه قسمه شیطانان الله دې ترې موږ وساتي. بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین. دا الله مناسب صفتونه الله لدي چې پالون کې د مخلوق دی. الرحمن الرحیم عامی مهربانای والا دی او خاص مهربانای والا دی. عام مهربانی مطلب دا هر چا باندې سم مهربانی کړی دا، په کافر هم کوي په مؤمن هم کوي، هغه هم رزق ورکوي دله هم رزق ورکوي. خاص مهربانای هر چا سره دي. انسان سره بیا د هر چا نه ډېر مهربانای دي. میږي له د هغه مناسب پې ورکړي دي، زمري له د هغه مناسب. مالک یوم الدین واقدار دی، مالک دی د رد فیصلې. ایاک نعبد و ایاک نستعین یوازې ستا عبادت کوو د بل چا نه کوو، یوازې ستا نه امداد غواړو د بل چا نه غواړو. اهدنا الصراط المستقیم کلک یې موږ په نیغه لار باندې. صراط الذین انعمت علیهم په لارې د هغه کسانو چې تا پې نعمت کړی دی. نو نعمت یې کړی په انبیاو، په صدیقینو، په شهداو، په صالحینو. نو څه مطلب الله موږ د هغه چا په لاره کلک کې چای باندې تا نعمت کړی د انبیاو په لاره، د رښتینو په لاره، د شهداو په لاره باندې، د نیکانو په لاره باندې. غیر المغضوب علیهم چې نه دي هغه چې غضب شوی دی په هغوی باندې، ولا الضالین او نه دي هغه چې هغه حیران او پریشانه دي. زمونږ دعا ده چې په دې کور کې د قرآن او سنت کوم خدمت کیږي الله دې دا همیشه لپاره آباد لري، او الله دې کور کې ډېر خیرونه او برکتونه واچوي. زمونږ د تنظیم امیره چې هغه کوم خدمت کوي دا د کور دپاره د خیر سبب دی او د دې کور د اوچتوالي سبب دی چې په دې کې د قرآن او د سنت خدمت کیږي. الله دې دوی د رونو د ټولو کارونه ښه روان کړي او الله دې کورونو کې ډېر برکتونه واچوي. څومره ملګري چې راغلي دي که نارینه دي که زنانه دي دعا وکړئ چې الله د ټولو حاجتونو تر سره کړي، الله د مصیبتونو او تکلیفونو په امان کړي، الله دا کور د خیرونو او د برکتونو نه ډک کړي. الله زموږ ټول نه تر مرګه د قرآن او د سنت خدمت والي، او الله دې موږ همیشه د قرآن او سنت سره تړلي وساتي. څوک چې په دې کلي کې د قرآن او سنت خدمت کوي الله دې ټول له توفیق نور هم ورکړي. دې کلي باندې الله رحمتونه راولیږي او الله دې کلي کې هر قسم تربګنۍ دشمنۍ خفګانونه ختم کړي. الله دې په ټولو مسلمانانو باندې رحم وکړي او الله دې مسلمانانو ملکونو کې اتفاق او اتحاد پیدا کړي. څومره بیماران دي د هغوی دپاره دعا وکړئ چې الله شفای کامله ورکړي. زموږ واصل خان لالا چې کمزور دی بیمار دی الله دې د صحت کې برکتونه واچوي او الله دې جوړ کړي، او الله دې څوک چې په جیلونو کې دي الله دې په خوشحالو خپلو کورونو ته راولي. چا چې په موږ له قرآن او سنت په لاس کې راکړي دي الله د هغوی او د هغوی د ملګرو قبرونه منور کړي، او الله زموږ نه اعمال څرګند کړي چې زموږ لپاره په قیامت کې په کار راشي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد.